او څوک وایي چې دا ارفع درجه دی د محدثنا. قال القاري مولا علي قاري چې صاحب د مرقات دی هغه وی حافظ هغه څوک دی احاط علمه ب100,000 حدیث چې 1,00,000 حدیث باندې علم محیط دی. دا نه چې یاد دی وته په 1,00,000 حدیث خبردار دی، سبوته یادی په سینه کې، سبوته کتاب کې یادی. او حجت هغه دی قال القاري هغه سوی من احاط علمه ب300,000 حدیث 3,00,000 حدیث باندې د علم محیط دی. او حاکم هغه ته وی احاط علمه بجميع الاحاديث متنا واسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. چې ټول احادیث او متنونه ټول چې څومره دي وته پته چې دا حدیث دی او دا نه دی. یاد خبره نه چې یادی وته، یاد خبره نه، خو علم په محیط دی وته په سب ډیر به وته یادی او دا به پته چې دا حدیث رسول الله مبارک دی، دا نه دی، دا د صحابي دی، دا د تابعی دی، دا او اسنادن سندونه به مرته معلومي. او جرحن چې دا مجروح دی، تعدیلان دا استادان عادلان دي، تاریخ په مرته معلومي چې دا راوی پلان کی وخت کې مړ دی پیدا دی، پلان کی وخت کې دا حاکم. صحابي څوک دی؟ صحابي بنوي ډېر خلک په زمې د سواد سره صحابي وي، دا صحابي نه دی، خاصه چې دی صحابي په فتحې د سواد سره. او صحابه ورته وي جمع صحابتون په فتحې د سوال دی، صحابه نه وي. تاسو به ډېرو مليانو نه اورئ صحابه کرام او صحابي، دا خطا دی. صحبت ټیک ده، مصدر صحبت دی، لیکن دا صحابي په فتحې د سواد سره او صحابتون په فتحې د سواد سره. من هغه څوک چې لقي النبي صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله مبارک سره ملاقات کړی دی. ورمان رآ مې ونه وي ځکه بعضې پکې نابینا دي، نو نابینا خو پیغمبر مبارک لیدلی نشي. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ولقیه ویلی شي او مؤمنا به چې ایمان یې پرې وړلی وي. اوس ابو جهل قوم رسول الله مبارک سره ملاقات شوی دی، او صحابي خو ته نه شوی دی، مؤمن نه دی، نو هغه کافر دی. ومات علی الاسلام او په اسلام مړ هم وي. او که د رسول الله مبارک سره ملاقات شوی دی، ایمان یې پرې راوړلی دی او بیا مرتد شوی دی، 2-3 کسان شته داسې لکه ابن خطل پر رسول الله مبارک ایمان راوړو او بیا لاړ مرتد شو او په فتح د مکې کې رسول الله مبارک د هغه د مرګ حکم وکړی، مړی کړی. نو دا صحابت نه وته. نو څو شرطونه شو؟ یو ملاقات د رسول الله مبارک سره، دویم شرط سره ایمان به پرې راوړي، دریم شرط سره په اسلام به مړي. او تابعی من لقیه صحابیا حالت الاسلام، چې صحابي سره ملاقي وي خو دیم حالت الاسلام، دا به نه وي چې مؤمنا به صحابي باندې خو څوک ایمان نشي راوړلی، حالت الاسلام یې مسلمان دی او مړ به هم په اسلامي. او بل مخ-ظارم دی، مخ-دوارم او مخ-دوارم دواړه ویلی شي په خې سره، خې معجمه په کسرې درې مخ-دوارم او په فتحې درې مخ-دوارم دواړه ویلی شي. من ادرک الجاهلیة و زمن النبي هم د رسول الله مبارک زمانه کې و پکې بالکل، او د هغه نه مخکې مو و، ولم یلقا او د رسول الله مبارک سره ملاقات یې نه دی شوی. لکه احنف ابن قیس د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی، و د هغه زمانه کې، او وروسته بیا هغه زمانه کې و او د پیغمبر مبارک نه وروسته ایمان راوړی دی. او ابو مسلم خولانی د رسول الله مبارک زمانه کې و خو او په پیغمبر مبارک باندې ایمان هم راوړی دی، خو ملاقات نه دی شوی. دې ته مخ-ظرم وایي یا مخ-ظرم ورته وایي. نو دا خو به پېژنئ، تکرار ته ضرورت نشته دی، لږ به مخکې لاړ شو. النسبة دا خو به یادي انشاءالله که نه مخکې دو. النسبة بین الحدیث و بین الخبر و بین الاثر و السنة و الروایت. مولانا صاحب اوس ما د حدیث معنا لغوي درته مخکې کړې ده، اوس به راشو چې خبر څه ته وایي، بیا به ویم چې اثر څه ته وایي، بیا به ویم چې روایت څه ته وایي، بیا به ویم چې اثر څه ته وایي، بیا به ویم چې سنت څه ته وایي. او د دې ټولو د حدیث سره څه نسبت دی؟ چونکې مقصود زموږ خو حدیث دی، د دې ټولو د حدیث سره څه نسبت دی؟ سبق ته آسان دی جی. اعلام انه لا فرق بین هذه المصطلحات في الاستعمال العام. فاستعمال عام کې د دې مصطلحاتو منځ کې فرق نشته. خلک وایي دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی،
خلق وی دا خبر دے، خلق وی دا اثر دے، خلق وی دا روایت دے. نو په عام استعمال کې د دې په منځ کې فرق نشتا او محدثینو پکې لږ فرقونه کړي دي. درته وایم لا فرق بين هذه المصطلحات في الاستعمال العام بل تستعمل كل منها مقام الآخر شائعا. بالکل شیوع سره استعمالیږي په اطلاقاتو د محدثین. محدثین چې اطلاقات کوي یو بل په استعمالي. نعم فرق بينها بعض المحدثين وهو فيما يلي أداده. حديث مرة معناه لغة واصطلاحا یاد دی کنه او ما ویلو کوم معنا لما ترجیح ورکړی و د حدیث. یا حدیث خبر ته وایي د جوهری پنځ بعد کلام ته وایي خبر ته وایي. ها زوس خبر څه ته وایي په لغت کې نبأ ته وایي. نبأ خبر مون پښتو کې مرته خبر وایو او جمع اخبار راځي. هغه خبر ضد انشاء نه دی. ما يخبر به که جمله خبریه ده او که جمله انشائیه ده. ما يخبر به لکه تاسو اضرب نو تعالی خبر در کوم دا وهلو چې وها. تاسو لا تضرب تعالی خبر در کوم د دې خبر چې ما وها. زم یا الله ندا ده ز الله لا د دې خبر ورکوم چې یا الله زما دا کار وکړه. نو دلته د خبر نه مراد هغه جمله خبریه نه ده مراد. ښه ما يخبر به چې بل اطلاع ورکې. نو نبأ اطلاع ته وایي خبر ته وایي جمع اخبار راځي. او اصطلاح کې څه معنا ده او نسبت په مابین د خبر او د حدیث کې څه دي؟ درې قوله دي پکې. ما تاسو ګورله څو قوله دي؟ درې قوله دي. مولانا په یادو به یادول غواړي. سبق آسان دی خو لږ توجه غواړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په شرح نخبة الفکر کې څه وایي؟ وی بعض علما وی چې خبر او حدیث یو شی مرادف د خبر. خدا د حدیث معنا لغوي خبر او حدیث یو شی دی. خدا حدیث کوم معنا باخلوا لغوي چې کلام دی خبر دی. نو کل خبر حدیث و کل حدیث خبر. یاد نشوا سموي شاباش چې په لغت کې د حدیث کوم معنا وا نو خبر اق شی دی. اس فرق نشته په مابین د دواړو کې. یو قول ده. دویم قول څه دی چې دواړه متباینان دي. حدیث جدا شي دی او خبر جدا شي. حدیث هغه دی چې ما جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر مبارک قول فعل تقریر وي. او خبر هغه ته وایي چې د پیغمبر نه د غیر د نبی قول فعل او تقریر وي. د دې وجه نه چې څوک شغل دا حدیث سره کوي هغه ته محدث وایي. او چې د غیر حدیث سره څوک شغل کوي هغه ته اخباری وایي. دویم فرق مسوي شابسه چې دواړه متباینان دي دواړه متغایران دي. تباین او تغایر څه شي شو پښتو کې وته غوښتي الګ دا شی اولقې ده. تباین او تغایر دې پیژند څه ته وایي چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابت دي یعنی قول فعل تقریر حال د رسول الله مبارک اسه شي شو حدیث. او چې دته محدث وي چې څوک بیانوي او غیر د رسول الله مبارک نه صحابي دي تابعي دي د ستا بادشاه دي د سعودي بادشاه دي داغي واقعات ذکر کې هغه ته څه ویل کېږي خبر. او چې څوک ذکر کوي اخباري وته. دا دویم قول. دریم قول څه دی؟ دریم قول دا چې حدیث خاص دی او خبر عام دی. نسبت د عموم خصوص مطلق دی پکې. لکه انسان او حیوان کې چې کوم نسبت دی. څه مطلب؟ حدیث هغه ته وایي چې د رسول الله مبارک قول فعل تقریر دی. د تابعی او صحابي او لاندې ته نه وایي. او خبر عام دی که د رسول الله مبارک وي او که د صحابي تابعی او د سعودي او د امریکې د بادشاه خبر ولې نه ورکړي. نه پوه شئ په خبره لږ په یادو ماته ووایه څو قوله شو؟ تعریف هم معلوم شو نسبت هم معلوم شو. یو قول څه دی چې دواړه متصادقان دي. کل حدیث خبر و کل خبر او د حدیث معنا دی ویلې اقا معنا دی. دویم قول څه شی دی چې متباینان دي. دریم قول څه شی دی چې حدیث خاص دی او خبر د ټیک شو ان شاء الله. نو معنی هم بخیم او نسبت په مابین د خبر او د حدیث کې هم خیم. په دې کې درې قول دي. نمبر 1 هو مرادف الحديث فهو متصادقان. و د حدیث معنا لغوي چې مې جوهري والا.
دویم مغایر د حدیث دی. څنګه مغایر دی؟ لکه والحدیث ما جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم، که قول دی او که فعل دی او که تقریر د رسول الله مبارک دی. دې وجه نه قیل ویل کېږي هغه چاته یشتغل بالاحادیث النبویه محدث وته وي. والخبر ما جاء عن غیر النبي صلی الله علیه وسلم، هر څوک چې وي. په دې وجه نه قیل لمن یشتغل بغیر الاحادیث النبویه الاخباری. فالحديث على هذا مختص بالمرفوع من الروايات، چې کوم د رسول الله مبارک قول فعل تقریر هغې ته مرفوع وایي. څه ورته وایي؟ مرفوع، هغې ته حدیث وایي. والخبر موقوف ته هم وایي، د صحابي قول فعل تقریر ته موقوف وایي. او مقطوع د تابعي قول فعل ته څه وایي؟ دا بل اصطلاح رااله، دا را روانه لږ صبر کوه. د رسول الله مبارک قول فعل تقریر ته مرفوع وایي، د صحابي قول فعل تقریر ته موقوف وي، د تابعي قول فعل تقریر ته مقطوع وي، وغير ذلك. چې تابعین لاندې مخکې دا الخبر اعم مطلقا، دا حدیثنا عموم خصوص مطلق. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يطلق اطلاقی کېږي على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن غيره. نو میانس کې عموم خصوص مطلق لکه انسان او حیوان. نو دوه مادې غواړي، كل انسان حیوان او كل حیوان انسان ویل شي؟ نه، بعض الحيوان انسان به ماده د اجتماع ده چې حدیث هم دی د رسول الله مبارک یو حدیث دی. نو حدیث هم ورته وایي او خبر هم ورته وایي. او خبر به حدیث بني لکه صحابي تابعي قول دی، نو خبر ورته ویلی شم، حدیث ورته نشم ویلی. اثر څه ته وایي؟ په لغت کې بقیت الشی ته وایي. یو حیوان په لاره تللی دی او د خپې نښې ده، بقیت الشی دا اثر شو. یو دیوال لنګ شوی دی او لاندې بنیادونه پاتې دي، دا اثر شو. تا اوبوس کړي یو دوه درې ګوټه درنه پاتې دي، دې ته څه ویل کېږي؟ اثر. سؤر ورته نه وایي، جوټه بقیت الشی. ښه، نو څه وایي؟ نو اثر بقیت الشی ته وایي. او اصطلاح کې څه ته وایي؟ او نسبت به هو بین الحدیث څه دی؟ بس ما ته لږ متوجه شي چې خبره اسانه شي. د خراسان د فقهاو دا رایه ده چې اثر او حدیث یو بل سره مغایر دی. د خراسان د علماو دا رایه. خراسان څه ته وایي؟ نو دا پرېږده و دا راته وایم. ما وراء النهر او خراسان کمې علاقې دي او ما وراء النهر نه کم علاقه مراد ده. نو د امام ترمذي حالات چې درته وایم که نه، هغې کې به تاسو پوهېږئ. دا نقشه به درته بیان کړمه چې دا خراسان څه ته وایي. دلته ګورې خراسان کې هم دی، هغه ته نه دی مراده. خراسان څه ته وایي او ما وراء النهر علاقې څه ته وایي، دا به راشي. خو د خراسان د علماو دا رایه وه چې دې کې تغایر دی. څنګه تغایر دی؟ حدیث هغې ته وایي چې د رسول الله مبارک مرفوع دي، کم قول فعل تقریر د علیه السلام، او اثر د غیر النبي سره لګېږي، صحابي تابعي الى غیر ذلك. کوئی شی په خبره زوسه قیل هو مغایر للحدیث. دا رای د فقهاو د خراسان ده، یعنی حدیث اسم للمرفوع. مرفوع خو دې اوس پېژن که نه؟ د رسول الله مبارک قول فعل تقریر، او اثر اسم للموقوف على الصحابة والتابعين او نور. واختاره محمد بن الحسن حيث سمى، د مسمى کړي کتاب خپل چې مشتمل په آثار موقوفه دی. امام محمد یو کتاب لیکلی دی آثار موقوفه، نو هغې یې نوم ایښی دی کتاب الآثار. کتاب الاحادیث یې ورته نه دی ویلی، بلکې کتاب الاثار، ځکه هغې کې مرفوع روایت د پیغمبر مبارک قول فعل تقریر نشته، ټول پکې آثار د صحابه او د تابعینو دي. قیل هما متصادقان و مترادفان لا فرق بینهما، فهما دواړه اطلاق کېږي په احادیث مرفوعه. هم مرفوع دی پېژن که نه یار؟ څه ته وایي؟ قول فعل تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په موقوف هم کېږي. موقوف دی پېژن څه ته وایي؟ قول فعل تقریر دا صحابي. او مقطوع دی پېژندل؟ قول فعل تقریر تابعي. واختاره الجماهير من المحدثين. تاسو چې طحاوي شریف کوم وایي؟ طحاوي شریف به تاسو وایي ان شاء الله. حدیث نوم دی شرح معانی الآثار. شرح یعنی شرح د معانی او د آثارو. نو د آثارو د معانی توضیح کوي، شرح کوي. نو مرفوع پکې شته، موقوف هم پکې شته، او مقطوع هم پکې شته، او نوم یې ولا آثار لیکلی.
نو پته ولګي چې په مرفوع موقوف مرفوع دریو باندې اطلاق کیږي کنه دا دې وجه نه مسما کړی د امام طحاوی کتاب په شرح معانی الاثار مع انه مشتمل على الروايات الموقوفه وغير ذلك موقوف مرفوع ټول پکې شته دارنګه مسما کړی د ابن جرير طبري کتاب په شرح تهذيب الاثار او حالانکه یوازې موقوف پکې نه دي آثار نو می خیره مع انه ذکر فيه آثار موقوفه او مرفوعه د امام طحاوی قبر ما لیدلې په مصر کې جامع ازهر کې چاته نو معلوم او ما چې نقشه وستل مازان سره پورا ارس برابر کړو نو هغه نقشې ما ته دا خودله چې دا په قاهره کې د قبر دی په قبرستان کې یو نه مې تاسو کو نن سبا د قاهره قبرستان ټول خلکو نیولې دي کورونه پکې جوړ کړي بالکل مقبره کې کورونه جوړ دي دو درې چته کورونه پکې کچا جوړ دي لاندې چت کې یو خاندان اوسېږي بل چت کې بل او داسې نیولې دي چې دا قبرونه نه دي د محدثینو او عام دا د خلکو په کورونو کې دن نه دي بس مکمل ځای نه نیولې نو ما ال د تاسو کو کچا لارې باغیتلو نو یو بوډه خدوا نو ما بل چا تاسو کو امام طحاوی قبر یو بوډه خدمات وی چې دا طحاوی قبر نشته او دلته یو قبر دی طحاویه قبر هغه قبر ته مقام وای مقام الطحاویه موجود هغه جیم ته غاف وای موجود وای موجود هغه صلاه الجمعه نه وای هغه صلاه الجمعه وای صلاه الجمعه نو ما ته وی چې صلات چې مقام الطحاویه موجود معنا موجود ما کوم ځای کې دی وی به ګم به فلان جام ته ګم وای جیم په دې هغه غاف استعمالي بالکل دغه په عربی به تاسو نه پوهیږئ چې خپل منځ کې لګیای کنه بالکل به نه پوهیږئ هغه ټول ارث برباد کړی دی عربي ټول تباہ کړی دا بالکل به نه پوهیږئ نو ما وی خمون تا خایا نو دا خلق غریبانان دي او سوالم کوي نو ما ولې وسو روپیا راوستې د مصر همې ولا ورکړې مې دا واخله ډېر زیاته خوشحاله شوه رانه مخکې وم بوډۍ ښه ده موږ ورپسې نو هغه قبر لی بوتلو نو چې قبر لی بوتلو ما وی دوره طحاویه به څوک نو چې مې وکتل د امام طحاوي قبر و کاتبه یې پې لیکلی وه کاتبه موجوده وه د ګټې کاتبه او د امام طحاوی رحمت الله علیه نوم د پلار نوم پوره تاریخ و پاغي باندې تاریخ وفات تاریخ پیدا ټول په موجود مې ذکر شو نو چته مخ کې بادشاہانو په د پاسه چت جوړ کړو چت پریوته او قبر دا سیو چې په قبر کې او به ولاړې وي بارانونه چې وشو نه پکې ولې یعنی دا څه خسته حال قبر ډېر خسته حال د محدثین لاوی څه توجه نه ورکړي او چې کوم فاطمیین دي کنه سیدانو تاغي فاطمیین وي او هو داغي قبرونه ډېر توجه ورکړي هغه باندې ګمبتونه دي او قالینونه دي او چراغان دي او قمقمي دي او بلفونه دي او دنیا ولا راځي او لوی محدثین دي په لار باندې روانو ما نو ماته زما د زوی دی انیس احمد ماته بابا تو ګوره وې دا خو د امام زیلعي قبر دی اسی په لار روان په دې مقبره کې نو چې ما وکتل نو د امام زیلعي څومره لوی محدث دی دا هغه کتبه او قبر ته هغې مقام وایي ما لکه دا خو ناشنا کار شو د امام زیلعي قبر هم پیدا کړ نو تاویدو ګرځېدو نو لاره پکې نه وه اچا په کور کې ګیر کړی و لاره ورته نه وه چې وردن نه شو نو یو ځای کې دیوال شلېدلی و نو چې هغه دیوال شلېدلی و کې دننه موږ نظر وکړو نو ډیران پې د پاسه پروت ډیران پې پروت یو د ابن الهمام قبر چې دی نو هغه لږ هغه خبره چې خشته جوړ کړی و د ابن الهمام قبر هغه برابر و صاحب دغه فتح القدیر او دغه یو شیخ دی زه دا واقعیت ورته بل وخت وایم اوس خبق وخرابېږي دته به ویم ان شاء الله نو سوی نو شرح معانی الاثار نو سو قول شو مولانا صاحب دعا د اثر او د حدیث باندې سو شو دعا رې د فقها او د خراسان صدا او د امام محمد ابن حسن شابه چې دواړه یو شی دي پوهیږئ او نور علما سوی هغه وی چې نه
دواړو کې تباین دی چې کوم د رسول الله مبارک مرفوع روایت دي هغې ته حدیث وایي او چې کوم د هغې نه علاوه دي هغې ته ما الاوړی وایي د امام محمد صاحب او د خراسان د علماو رای دا ده چې دواړه تباین لري او فرق لري حدیث مرفوع پورې مختص دی اثر غیر مرفوع پورې او نور علما څه وایي هغې اثر او حدیث یو ګڼي یاده به دې شي مخکې ده او سنت څه ته وایي په لغت کې طریق ته وایي سنت طریقه اذا سلکها په یا لاره چې لاړ شي او اطلاق یې کېږي لغتاً په طریقه که هغه محمود یو که مضموم وي سبق ته احسان دی کما فی الحدیث من سن فی الاسلام سنتا حسنتا پورا سنت حسنه ولګاو خلارا فله اجرها واجر عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم اذا رستو عامل دې ته اجر ملاویږي خدا هغه مخ اجور منه کمای ومن سن فی الاسلام سنتا سیئة اي طریقة سیئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء معناه په اصطلاحا و نسبت بینها و بین الحدیث سده بعض علماء خوی چې مرادف د حدیث سے لا فرق بینهما استعمالا اوس مولانا صاحب لږ ماته وګوره چې خبر آسانه شي د رسول الله مبارک دو قسم افعال دي یو جائز الاتباع دي یو حرام الاتباع دي پیغمبر مبارک کړي دي خو مال حرام دي زبانه کو ماته ګوره در پیغمبر مبارک سو قسم افعال شو کم هغه مونږ کړی دی نو زبم کوم مال جایز الاتباع دی جایز دی د جواز لاندې بیا بلا اقسام دي مباح هم د جواز لاندې دي مستحب هم د جواز لاندې دي واجب هم د جواز لاندې دي فرض هم د جواز لاندې دي نو پیغمبر مبارک کړی دی مونږ له جایز دی یو دا چې پیغمبر مبارک کړی دی مونږ له حرام دي لکه د څلورو نه زیاتې بیبیانې تعدد د ازدواج دا خو پیغمبر مبارک کړی دی لیکن موږ د پاره حرام دی یا صوم وصال چې رسول الله مبارک به یو افطر وجاوه هغه کړی ده او د موږ د پاره حرام ده نه پیښې په خبره څو قسمه افعال کې د رسول الله مبارک کم شاباس نو د سنتو د حدیث و اطلاق په دواړو کېږي که ته ووایې چې دا د څلورو نه زیاتې بیبیانې دا چا ویلي دي حدیث کې دي صاحب چې رسول الله مبارک رسول الله مبارک به صوم وصال کو چا ویلي دي دا خو منع دی یہ حدیث دی یہ حدیث اطلاق په هغې افعال هم کېږي لکه فعل النبي ته حدیث وایي که نه یار څه ته وایي فعل النبي ته حدیث نه وایي نو هغه فعل چې ماله اتباع جایزه ده نو په هغې هم د حدیث اطلاق کېږي او هغه فعل د پیغمبر چې ماله اتباع حرامه ده هغې ته هم حدیث وایي لکه د حدیث اوس مونږ وایو قول فعل تقریر د رسول الله مبارک نو د حدیث اطلاق د پیغمبر په هغه فعل هم کېږي چې جایز الاتباع دی ماله او چې مونږ له حرام الاتباع دی په هغې هم کېږي او د سنتو اطلاق په هغې افعالو کېږي چې ماله اتباع جایزه ده او حرام الاتباع باندې نه کېږي داسې نشي ویلی چې د څلورو نه زیاتې ښځې کول سنت دي داسې نشي ویلی چې صوم وصال څه دی دا سنت دی په پوه شوې په خبره مخکې دا اوسه قيل هي مرادفة للحديث لا فرق بينهما استعمالا وقيل السنة تختص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي جاز اتباعها للأمة وخلاف حديثنا لأنه أعم يطلقا حديث عام دي مطلقا وجميع أفعال النبي عليه السلام فاتباع جائزة ده أمتلا لك شرائع مطلوبة ده أمتنا چې موږ نه طلب کېږي چې دا کوا لکه صلات حج او غیره ولم یجوز د پیغمبر افعال دي او موږ له جایز دي نو دې ته حدیث وایي او کم ځای کې دی او ام لم یجوز یا اتباع جایز نه لکه هغه افعال چې خاص د نبی علیه السلام سره دي لکه ازواج تسعه په یو زمانه کې او صوم وصال فإن هذه الأفعال اگر چې اطلاق به د حدیث کېږي د پیغمبر فعل دی نو حدیث ورته ویلی شي ولکن لا تطلق علیه السنة سنت اطلاق پې نه کېږي او سنت خاص دی په هغه افعالو د نبي علیه السلام جاز لنا اتباعها واذا قال النبي صلی الله علیه وسلم په مقام د ترغیب د عمل کې چې ترغیب درکوي چې وکړه څه وایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما
دو شیان میں دا تپریخی دی گمراہان بنسی چی ترسو میں پی تمسک کری وی کتاب اللہ و سنتی سوئی تمسک کریں یا منگولے پیو لگاوا عمل پیو کہو ترغیب در کئی نو علتے سنت استعمال کو حدیثی ہے انوے کتاب اللہ و حدیثی ہے انوے ذکر حدیث و اطلاق پا اغم کی گی چے حرام الاتباع دی نو پا غیح تمسک نشے کوئی او دلتا سوئی يقال ولم يقل حديث نبيه وكذا قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ندیتا سوئے لکا مقام دا عمل دے نو سنتے ہوئے حدیث اونوے حدیث اونوے ذکا حدیث اطلاق پا دوارو کی گی کہ کم جائز الاتباع دے و کم حرام الاتباع او کلا کلا با حدیث مروڑی خدا غینا ببیامون کم احادیث اخلو وایا جائز الاتباع اور روایت خواستان نے نزوویرا فلغت کے نقلتا ہوئی رویتو ہے نقلتو اصطلاحا مرادف دا حدیث تمانا لغوی سر دے يطلق على الكلام واللفظ والخبر ككلام ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده وكذا بالتالي كما مر البحث في المعنى اللغوي للحديث يا ده بشي كنا ما خو تکرارم ده سره ډیرو کو پتا سو مې وامرو دې د پاره چې تاسو ته یاد شي او امید لرم چې ان شاء الله تاسو ته ودا یادي ښا او مولانا صاحب لګ د دې تکرار خپل منځ کې کوي ښا ما زیګر خو فارغ یې کنه یا ما خام ما سلطان نو که په کمره کې نو لږ تکرار یو بل سره کوي او که په جمعتونو کې وي یو بل سره تکرار کوي او که د کور نه راځي نو دوه ملګري یو ځای شي دوه ملګري نو ما خام ما سلطان چې فیسبوک ګورې د هغې په ځای دې تکرار وکړي فایده به یې انشاءالله اوس د امام بخاري حالات راواړوه تو المعجب دغه دی که د امام بخاری ضبط یاداشت معجب سو چې تعجب کې خلق ورځي داسې ضبط دی زه به تاسو ته اوس نن انشاءالله ترمذي شروع کوم نو تاسو ته به د علم حدیث دو خصوصیات ښیم خو لږ مخکې دا دلته وایم قصص و سیلان حفظه قصص هم ویلی شي خو دا قصص ډېر ښه لغت نه دی دا قصص دی په فتحې د قاف سره ان هذه لهو القصص الحق نو قرآن شریف کې قصص ته کې قصص ته وایه قصص په فتحې د قاف سره نو قصص د سیلان د حفظ او امتحان په د هغه مشهور دی حفظ یې داسې لکه لوښې نه چې اوبه بیږي دقسې ورته ارڅه یاد و چې ارڅه به ته چا به ته څه تپوس کو لکه بس فوري به دله خبر درکو سیلاب غوندې حافظه سیلاب غوندې علم منها ما قال القسطلاني انه كان چې امام بخاري كان يحفظ د حافظ جوړ شوی او دې ماشومو څونه حدیث یاد کړو 70,000 حدیث او یا زرا سردن سرد پیژنې لکه تا ته چې فاتحه یاده ده دا سرد شو تا ته چې سوره یاسین یاد تا ته چې تبارک الذی یاد تا ته چې عم سورت یاد دی داسې به لګیو او یاد وروي انه كان ينظر في الكتاب مره واحده يودل به كتاب کے نظر کو فيحفظ ما فيه من نظره واحده يو نظر سر بياد منها ما رواه ابو احمد بن عدي قال سمعت عده من نشائب بغداد يقولون بس امام بخاري چې کله بغداد تراغ کنا لګما ته متوجه شي بغداد بنوه ورما خو تاسو ته اذا تاسو اسلام کومه خلق بغداد وی دا خطا دی څه شی دی بغداد ففتحې د به سره خلق دمشق وی خطا وی دا دمشق دی دمشق کسره د دال او فتحه د میم دمشق نو چې بغداد ته دی راغی نو هلته کې د دنیا خلق راغون شو هلکه امام بخاري حافظ الحدیث دی او حدیث درسونه شروع شو ډېر بې شهرت نو د بغداد علما وی چې موږ د دنه امتحان لو چې واقعي دی حافظ د حدیثو دی او کنه دی نو دا چلیو که چې هغوی خپل منځ کې یو میټینګ وکړ نو لس محدثین منتخب کړل لس او
اسو کې په خبر نکړ دا لس محدثین دی پاتې شي باقي ټول ځای چې خبر اوټ نشي راز او امام بخاری ته سحر بتانے امتحان نو لس محدثین له یو محدث تا لس حدیث ورکړ یو محدث تا لس حدیث او هغه حدیثو کې سوکل سندون او متنون بدل لا بدل کړ دا انما الاعمال بالنیات چې کوم سند دی نو هغه د المسلم من سلم المسلمون سره ولګو او د المسلم من سلمون من لسانه ويده چې کوم سند دی نو هغه بل حدیث سره ولګو لا يؤمن احدكم حتى اكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين یعنی ټول پورا سندونه او متنونه یو بل سره ګډ وډ کړل نو سو حدیثه چټوله چې لسو سره لس چې نو سو شو سل نو امام بخاری دوی میدان جمع شو او بلا محدثین او طالبان جمع شو چې نن د امام بخاری نه امتحان اخلي یو کس پاسه وی ته حافظ د حدیث وی او نو ته حدیث وره وی دا سند او دا حدیث پیجن ویلا نه پیجن دوی میں وتا وره پیجن ویلا درې میں وتا وره پیجن ویلا سلوره میں وتا وره پیجن ویلا پینځه میں وره سندن لسه وره ول نه پیجن نو چې کوم عام خلک واغوي وی سړی پړ شو ځکه لسو کسانو لس سل حدیثه ورته پیش شو په دې سلو کې یو نه پیژني دې کې خو بعضې مونږ هم پیژنو او چې کوم قابلان علماو نو هغوی وایي چې نه سړی پوه دی نو چې سل حدیث یې ورته ذکر کړل نو بیا ورته هغوی وایي ته څنګه حافظ الحدیث په دې سلو کې یو نه پیژنې نو هغه ورته وی ړومبي ملګري چې کوم حدیث ووی نو یې متن یې دا دی او سند یې دا دی دویم حدیث چې کوم وي نو متن دا دی او سند یې دا دی دریم چې کوم وي نو متن یې دا دی او سند یې دا دی نو هغه سل واړی ورته صحیح وي نو حافظ ابن حجر یو خبره لیکلې ده وایي دا څه کمال نه دی چې یو سړي ته څوک غلط وي یو دې تصحیح وکړي دا کمال نه دی لکه تا ته صورت یاسین یاد دی او ما درته الاوړی وي یو رکو مخکې او بل رستو نو دا به ته ټیکې که به نه ټیکې نو ته خو حافظ د سوره یاسین تا ته ټیکول خو څه ګران کار نه دی نو خو حافظ حدیثو او سندونه او متنونه ورته ټول یادو نو دا هېڅ کمال نه دی چې څوک ورته غلط وي او دی یې ټیک کړي اوس ما ته که یو سړي وي چېرې یو حدیث ته ویم ووایه حدیث او دی ما ته حدیث شروع کړي چې من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته مردود الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه زم دا حدیث نه نو ما ته وایي ته ووایه نو زم حدیث داسې دی چې انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر ما ټیک کول ولې مې ټیک کا ځکه اصل ماته یادو تا ته اصل سوره یاسین یاد دی نو که څوک یې راته ګډ وډ وي ته ټیکولی شي نو دا کمال نه دی چې هغوی ورته غلط ووي او د ټیک کړل ځکه دی حافظ حدیث وی کمال دا دی چې هغوی ورته په کوم ترتیب هغه غلط اورولي نو په جواب کې په هغه ترتیب ورته ذکر کړل نه پوه شئ په خبره لومبي ورته چې اولا کم ویلو ای ورته په جواب کې لومبي وي چې دویم یې کم ویلو په جواب کې دویم ورته هغسې وي دریم چې په کوم ترتیب هغوی تپوسونه کړي احادیث امتحانا ویلي په هغه ترتیب یې جواب وله ورکړي نو دیته حافظه وایي نن سبا ډېر خلک راپاسي په بخاري اعتراضونه کوي خمقل قام تر بخاري ته رسېدی شي د هغه په شان حافظه خمقله ستا شته د هغه په شان علم ستا شته ټیک ده تحقیق د مقام کې موږ به هم د بخاري سره جګړې کوو او د هغه به خپل تحقیقي او د امام ابو حنیفه خپل تحقیقي د هغه به خپل تحقیقي د امام شافعي به خپل تحقیقي د هغه به خپل تحقیقي د امام مالک به خپل تحقیقي دا خو تحقیق ته مقام دی مخکې دا نو څه وایي
چې محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله قدم بغداد چې بغداد تراغه سمع به اصحاب الحديث محدثين بسمع وقرا فاجتمعوا وارادوا امتحان حفظه فعمدوا قصدك الى 100 حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد اخر او اسناد د دې متن لمتن ما ته چې اسناد په معنا سند مستعمليږي دلته اسناد په معنا السند دي ودفعوها الى 10 انفس لكل رجل لس حديثا او ته حکم وکړه حضرو چې حاضر شي مجلس ته ان يلقوا ذلك على البخاري رحمه الله اذا وتور پیش کی واخذوا عليه الموعد او عادت واغ ته مجلس ته سبب راځي فحضروا دا علماء حاضر شو وحضر جماعه من الغرباء اغا چې ناشنا خلقو محدثين د اهل خراسان د غنو خپل د بغداد د بغداد نو امر على ډیر خلق او نورهم فلما اطمئن المجلس ډک شو مجلس په اهل خپل انت د بپاسه دی او سړی د دې لسونه فسأل سؤال وکړه امام بخاري عن الحديث من تلك الاحاديث چې هغه بدل کړیو فقال البخاري رحمه الله لا اعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد يوم بل حتى فرغا او بخاري رحمه الله بيقول لا اعرفه او علماء ممن حضر المجلس بعض التفات کوي به چې فهم الرجل ومن قال لم يدرك سوق قسنو خبر د علم هغه په بخاري فیصله کوله په عجز او تقصير چې بخاري پړ شو عاجز شو او کوتا شو نو ورزي ثم كذلك القى عليه بیا په غدویم لس حدیثه پیش کړ دانګ ثالث او رابع الى تمام العشره حتى فرغوا كلهم من انقاء تلك الحديث المقلوبه او بخاري بولا اعرفوا فلما علم انهم قد فرغوا چې بخاري په جدوس فارغ شو التفت الى الاول فقم اما حديثك الاول فقلت كذا غلط موتوي ويتا داسي وي وصوابه كذا ويجي بخبره والثاني والثالث والرابع على الولاء والترتيب حتى أتى على تمام العشرة نراد كهر متن خبل سند أو هر سند متن تا وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر الناس له بالحفظ والضبط غلط مرتوی تا دا سے ہوئے اصل دا دویم دے دا سے ہوئے اصل دا دریم حدیث دے دا سے ہوئے اصل دا اغا سل واڑے وطا فا اغا ترتیب ذکر کر قال الحافظ حافظ ابن حجر وی نشتر تعجب من رده على الخطا ذکر دی حافظو نو حافظ تکسو غلط ہوئی اگر ٹکولی شی تا تک سورة فاتحہ چا غلط ہوئی تی ٹکولی شی بلکہ تعجب من حفظه للخطا على ترتیب ما القوه علیه من مر فیاو ظلی وتا اورولی او دا اغین ورطیادو فاغا ترتیبی وتا برابر کر قال الحافظ احمد ابن حمدون لوی محدث نے ورأیت البخاری رحمه الله ما اولید پا یو جنازہ کی یو جنازے لروانو محمد ابن یحیی الزهلی لوی محدث نے سوال بے کو دے امام بخاری دا اسماء دا راویانو او دا عللو کہ دا کسا نقصان دے او بخاری با یمر فیه مثل السهم لکا غشی چے نیغ روانی دقا سے نیغ جوابی ورکو چتے پاکی وقفہ ندا کرے بعضی سڑی دا شی یادی او بعضی نو یو شان روانی او بعضی یاد نی نو پاکی دغا کئی وقفونا کئی غشی غندی روان دا سیو لکا چے قل هو اللہ واحد محمد ابن حمدوے لوی محدث دے وی سمیت البخاری رحمه اللہ یقول احفظ 100,000 حدیث صحيح يولك صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح وقال البخاري رحمه الله ما جلست للتحديث ذا حديث الولولتا نيم ناستا حتى ألا وتناستم عرفت الصحيح من السقيم ما صحيح حديث دا سقيم نا اوپے جندل يدا صحيح دے ودا سقيم دے او حتى نظرت ما نظرك پا كتب دا أهل الرأي أهل الرأي پیجنے نا پیجنے زمونږ د خلک د اهل الرأي غلطه معنا کوي وی اهل الرأي هغه ته وایي چې د قرآن او سنت مقابله کې خپل رأي پیش کوي چې د قرآن او سنت په مقابله کې څوک رأي پیش کوي خدا د اسلام نه خارج دی د قرآن او سنت باندې عمل نه کول خو فسق دی خو چې د قرآن او سنت رأي ته څوک سپک ګوري او خپل رأي د هغې نه راجحه ګڼي څه شی شو نو خو مسلمان نه دی اهل الرأي معنا د سلفو نه زده کا اهل الرأي دا کہ دے رے استعمالی پا استنباط و پا اجتحاد کے دا اصطلاح دلتا پا جنا خارجی کی یو تب اہل الرأي وی بل تب اہل الحدیث وی کہ کم علماء با پا روایت الحدیث کی مصروف ہو صرف حدیث پہ نقل کول خلق ہوتا اگی تب اہل الحدیث وی
او چې کوم علماء با استنباط او اجتهاد کاو هغه ته به اهل الرأي وي نه پېښه په خبره دا د هغوی اصطلاح وه چې څوک به په روایت الحدیث کې مصروف و اکثریت به روایت الحدیث و سبا اکثریت نور به اجتهاد هم کو خو اکثر به حدیث نقل کول هغه ته به څه وي اهل الحدیث او چې څوک به استنباط او اجتهاد کې مبتلا حدیثو درس به هم کو خو اکثر به استنباط او اجتهاد کو نو هغې ته به اهل الرأي وي څه به یې ورته اهل الرأي